څه کسان دي ملګرو و یو قبر یې کنلی دی او دغه قبر نه ډېره غټه خزانه راایستې ده. راځئ دا ویډیو وګورئ، بیا در سره ډېرې اهم خبرې کوم. دا ویډیو د ملګرو سره لازمي شیر کړئ. استاد صاحب دا ولې دا چلونه کوي؟ نو بس ښه خبرونه بې حرمتي ده او زمونږ د دې قبرونو او د دې مړو بې حرمتي ده کېږي که نه، او دغه بېګانه بله شپه شوې دی او موږ خو په خپله باندې ماسپښین خبر شو. په چاردیوارۍ دننه چا کار څه دی چې یاره سړی راځي او مطلب دا چې مقبرې ته خو زمونږ هسې نه راځو، موسم هم داسې دغه دی. نو دا کار یې کړی ښه خبره نه ده. دې نه مخکې موږ ورته شرقی بابا وایو، هغه هم دغه کړی و کنستی و او داسې لکه اوس خو لکه مطلب دا چې ستاسو د نظر لاندې لکه دا تپوس کوم دا د څه عام په معاشره کې خلک څه وایي چې دا د څه مقصد دپاره کنستی کېږي؟ نو عام خلک خو دا وایي چې یاره په دې کې چېرته د پخوانۍ زمانې چېرته چا څه ښخ کړي خزانې یا سره یا نور څه، نو په دې کې خو د بوتانو یا دغه څه خبره نشته. خو کېدای شي که څه پکې او د هغې سره څه مشینان د هغې استعمال کړي او د هغې په وجه تېنه څه راایستې وړي. ویډیو تاسو وکته ملګرو، دا بدبخته لګېدلي دي، دغه قبر یې راکنلی دی په څه سوچ باندې چیرې په دې کې دلته خزانه پرته ده. بیا ملګرو دغه چې کوم کسان دي وایي دا قبرونه راکني او په دې خزانو پسې ګرځي، نو وایي د هغوی سره الی. خو د افسوس مقام دا دی چې دغه اله چې کومه ده نو دا به چېرته انګریز ایجاد کړي. نو هغه اله چې کله په قبر باندې وګرځئ نو د شیطان نه ورته آواز راشي وایي وکړه د دې قبر بې حرمتي، په دې کې لاندې خزانه ده. زه خو دا حیران یم د دې خلکو په زړه باندې د کاپیرو ویښته هغه پښتانه یو خبره کوي که نه، وایي د الله بنده په زړه د کاپیرو ویښته ولاړ دي. زه خو دا حیران یم چې دا څنګه قسم مخلوق دی چې هغه قبر راکني او قبر ته لاندې کوزیږي او عبرت ترې نه اخلي چې هلکه زه دا قبر کنمه دې کې تورې تیرې دي او زه به هم یو ورځ دې تورو تیرو له راځم دلته به کېښودی کېږم. زه د قبرستان بې حرمتي کوم، آیا دې کې ګناه شته او که نشته؟ بیا دغه کسان چې کوم دي ملګرو نو وایي دا د شپې راغلي او د شپې د دې قبر بې حرمتي کړې ده. نو دې کسانو ته پته وه چې دا مونږ کوم کار کوو نو دا غلط دی، که چېرې دا مونږ د ورځې کوو نو په دې باندې مونږ باندې پابندي ده او مونږ به دا کسان چې کوم دی نو ووهي، وبه هم ټکوي، وبه هم ځغلوي. نو د شپې کړی دی. نو دومره بدبخته خلکو ته به څه وې چې د خلکو نه یریږي او د الله جل شانهو نه یره نشته دی چې د الله جل شانهو نه ویرېږه. بیا دا خبره ډېره زیاته کېږي چیرې کله دا هندوان د پاکستان نه تلل نو هغوی په قبرونو کې خزانې ښخې کړي دي. اول خو په دې خبره کې څه حقیقت نشته، که ویم پکې ملګرو نو هندوانو ولې په دې قبرونو کې خزانې ښخې کړي دي؟ د دې وجې ښخې کړي دي چیرې مسلمانان د قبرستان ډېر زیات احترام کوي، خو هغوی ته پته نه وه چې په دې مسلمانانو او په دې پښتنو کې هم داسې ذلیله شته دی چې هغوی په قبر نه دي، هغوی په جومات نه دي، د جومات نه هم غلا کوي. دې سیټ کې دا ویډیو وګورئ که نه، یو کس راغی په سجده باندې پرېوتو، خو په څه سوچ باندې په سجده پرېوتو چېرې زه د دې کس نه جب وامه، په دې نیت باندې پرې نه وتو چې زه په دې سجده باندې پرېوتم او راشه په دې سجده کې الله جل شانهو ته وجاړه او وغواړه ته چې یا ربه زما حالات سم کې نه. هغه سجده یې ریاکاري وکړه او بیا راپاڅېد نو بیا یې سالو په دې چې په ده باندې بیا بار څه د ګوښت غوبل کړی، خو سم به نه یې والې د الله څه خپې به ولې نه یې مات کړي. نو هغه چې کوم هندوان تلي دي نو هغوی به دا سوچ نه کوو چېرې دې مسلمانانو کې به داسې خلک وي چې هغوی به د قبرونو بې حرمتي کوي. مه کوئ دا چلونه، د خدای خاطر وکئ، الله جل شانهو له به ورځئ، هغه ته به مخامخ کېږئ او په دقه قبر کې به دږدي. یاره دې پړه کې نشته چې زه په دې تورو تیرو کې کېښودی شم، په ما باندې خاوره واړولی شي او خلک رانه لاړ شي نو زما به څه انجام وي. خو دومره د افسوس خبره ده ملګرو چې که یو سړی سود کوي نو هغې له هغه خپله لار کتلي، خپلې فتوې وله برابر کړي او په ځان باندې هغه سود چې کوم دی هغې حلال کړی. نو اوس دا دوی چې کومه بې حرمتي کوي نو ته د ده نه تپوس وکړه دا به دې سم مولا کي چې هلکه په دې کې خو داسې ثواب دی او په دې کې خدا چل دی، په دې کې هغه چل دی. خپل د ځان نه دلیلونه برابر کړي دي، که د سود دپاره دی، که د غیبت دپاره دی، که د داسې قسم بې حرمتیانو دپاره دی، پته چې ده به دا دلیل له کوم ځای نه راوړي. چېرته ته قبر له لاړ شه هغه قبر راوکنه او دې کې ګوره ګناه نشته، دې کې ښه پوره ثواب دی. نو د خدای خاطر وکوئ، د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ. ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي صلی الله علیه و آله وسلم. الله دې درته د نیکې هدایت وکړي چې چا هم دا کار کړی. ویډیو د ملګرو سره لازمي شیر کړئ. دا زما نوی پیج دی نوید آفیشل ټي وي. ډېر ملګري میسیجونه کوي وایي نوید بھائی نوي ویډیو نه راځي، نو زه اوس په دې نوي پیج باندې کار کوم. دا نوی پیج د ټولو ملګرو سره شیر کړئ چې ټول ملګري دې نوي پیج ته راشي. ما نوید ارماني په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او زما په دعاګانو کې هر وخت د لوی الله په امان.